نیوزیلند ته په ماتې ورکولو پاکستان د ټي 20 نړیوال کپ فاینل ته ورسېدو. د ټي 20 د نړیوال کپ د سیالو په اړومبۍ نیمه پایلوبه سیمه فاینل کې پاکستان نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره فاینل ته رسېدلی دی. د چهارشنبې پر ورځ د سډني په کرکټ لوبغاړي کې ترسره شوي سیمه فاینل کې د نیوزیلند کپتان کین ویلیمسن د ټاس په ګټلو سره لومبي د بیټینګ پریکړه وکړه او په ټاکلو 10 اوورونو کې د نیوزیلند لوبډلې 152 منډې جوړې کړې او پاکستان ته د 153 منډو خدب ورکړو. پاکستان دا خدب پرستی ورکی په داسې حال کې ترسره کړو چې بابر اعظم او محمد رضوان تر 50 زیاتې منډې جوړې کړې. د نیوزیلند لوبغاړي چې کله بیټینګ ته راووتل نو د پاکستان تکړه بالر شاهین شاه افریدي په لومبي اوور کې د نیوزیلند توپ وهونکي فن ایلین یوازې د 4 منډو په جوړولو وسوځولو. تر دې وروسته د محمد نواز په بال ګلین فلپس او د شاهین شاه افریدي په بال کپتان ویلیمسن وسوځیدل. د نیوزیلند فن ایلین 4، ډیون کنووي 21، کین ویلیمسن 46 او ګلین فلپس په 6 منډو جوړولو بریالي شول. ډیرل مچیل په 53 او جیمز نشم په 14 منډو نه سوځیدل پاتې شول. د نیوزیلند لخوا پاکستان ته د ورکړل شوی 153 منډو د خطر تر سره کول لپاره چې کله پاکستان خپل اننګ پیل کړو نو د پاکستان دوه لومړیتوب وهونکو بابر اعظم او محمد رضوان غوره لوبه وکړه او په ګړې د پاکستان منډې تر 100 واړولې. خو وروسته بابر اعظم په 53 او محمد رضوان په 52 منډو جوړولو وسوځېدل. وروسته د پاکستان محمد حارث هم په 13 منډو جوړولو وتوانېدلو. تر دې وړاندې هم ټي 20 کرکټ نړیوال کپ کې د نیوزیلند او پاکستان ټیمونو 6 ځله د یو بل سره په نیمه پایلوبو کې د یو بل سره سیالو ته وتلي وو چې پکې پاکستان 4 ځله او نیوزیلند 2 ځله بریالي شوی دی. نیوزیلند تر اوسه د ټي 20 کپ نه دی ګټلی. البته پاکستان په 2009 کې دا کپ د یونس خان په مشرۍ کې ګټلی وو. نیوزیلند ته پاکستان د 1992 ورلد کپ د سیالو په سیم فاینل کې ماتې ورکړې و. پاکستان هغه هم ډیر په ګران سیم فاینل ته وتی وو او بیا یې ورلد کپ هم ګټلی وو. په 1999 کې هم پاکستان په ورلد کپ سیم فاینل لوبه کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې و. پاکستان د 1980 کپ سیم فاینل کې د نیوزیلند لوبډله په 6 رنزونو سوځولې و او دا خدب یې به د کم لوبغاړي سوځېدلو پوره کړی وو. غالب خان شیرپو دلبر نیوز 400 نیوزیلند